حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما له یو غلام راغی او ما ته یې عرض وکړو چې زه د خپل مکاتبت یعنی د خپل د غلامۍ قرض ختمولی نشم او ډیر عاجزه یم، غریبي مې دا وس مې نه کیږي، ما سره لږ امداد وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه هغې ته ارشاد وفرمایلو چې زه تا ته داسې یو څو کلمات ونښیم کوم چې نبي پاک علیه الصلاة والسلام مونږ ته ښودلي دي او ارشاد یې فرمایلی دی که چېرته په تاسو باندې د سیر د غر عمره، دا د یو غر نومو سیر، که د هغې عمره هم په تاسو باندې قرضه وي، د پیسو بوج وي، د بل چا حق وي، هم به الله پاک د غیبونه ادا کی. هغه الفاظ د تاسو ته نه ښیم. نو دغه غلام ووی چې ولې نه؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل ته دا وایه اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. او واقعتا دا ډیره مجربه دعا ده او وظیفه ده. د دې په برکت باندې مونږ ولیدل دا یو ځل نه دوه ځله نه یو سل وارې به مونږ دا په خپل تجربه کې راوستي وي او ډیرو ملګرو لم دا وظیفه ورکړه او چې په هغې باندې هر قسمه قرض وو، د مال قرض وو، په هغې باندې د دکان قرض وو، په هغې باندې د جایداد قرض وو، د کور قرض وو، د جهیز قرض وو، یعنی په هر قسمه طریقې سره چې هغې قرض اغستی وو یا پې د چا قرض وو، د قرض د بوج د لاندې هغې غریبانان ډیر زیات ګیر وو. الله تبارک وتعالی د دې وظیفې په برکت باندې دغه قرض خدای تعالی د هغې ختم کړو. نو موږ له پکار دی چې دا وظیفه ډیره ډیره وایو، الله پاک په زموږ قرضونه ختم کړي او خدای تعالی به خپل مدد موږ سره شامل حال کړي. د دې د ویلو طریقه به دا وي چې دا طاق پیرې وویلی شي. بزرګانو دا طریقه وه چې وظیفه به یې کوله نو هغه به یې طاق پیرې وي. زموږ د مشرانو نه چې دا مونږ ته ملو شوې ده نو هغه په دې طریقې سره چې د هر مونځ نه بعد به دا 11 پیرې وي او د ماسخوتن د مونځ نه بعد به دا 21 پیرې وي. هر مونځ نه بعد 11 پیرې او د ماسخوتن د مونځ نه بعد به کینې نو 21 پیرې به دا وظیفه وکړي او دا به جاري ساتي چې الله تبارک وتعالی تر څو پورې ستا قرض ادا کړی نه وي.